بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीब मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रि वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन अख़ज़ बिनफ़्सिही व मालिही वलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाह ना इको पके कम का इको ए कम का आवाज ना इको ए कम सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जुमे मुबारक वरज़ दा او د ذिलहिज्जे मुबारक میاشت ما ستاسو وړاندې د ذिलहिज्जे د 10 ورځو د فضیلت بارکه د الله د کتاب نا یو څو آیاتونه وړاندې کړل او د نبی له صلوات و سلام د احادیث مبارکونه می یو څو احادیث وړاندې کړل. عزیزانو دا 10 ورځې د ذिलहिज्जे دا ډېر لوی فضیلت والا ورځې دي. الله پاک په قران کې فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وې زما د قسم وی په فجر باندې د سحر په ټیم باندې وليال عشر او زما د قسم وی په 10 شپو باندې چې دنه مراد بعض مفسرین وی چې دا د ذिलहिज्जे 10 ورځې دي او بعض مفسرین وی چې د روزي اخیری 10 شپې ته مراد دي. نو تطبیق دا دی چې په ورځو کې دا ورځې بهتره دي او په شپو کې د رمضان اخیری شپې دا بهتره دي. نو مفسرین دا وی چې وليال عشر نه مراد
دا د دې ذل حجې والا لس ورځې دي. اوس به ته وایې چې دې کې خو لس شپې راغلي دي، لس ورځې دې څنګه مراد دي؟ نو په عربۍ کې کله ناکله د شپې ټکی راشي خو مراد ترېنه ورځ وي. نو الله پې قسم خوړلی په دې لس ورځو باندې دا چې کوم موږ پکې دا د روان یو نن څلورمه ورځ ده تقریبا، په دې باندې الله قسم خوړلی. والشفع او الله په جفت باندې قسم خوړلی، یعنی د غټ اختر په ورځ باندې. والوتر او الله پاک قسم خوړلی په طاق باندې چې هغه د عرفې ورځ ده. نو په دې څلورو شیزونو باندې الله قسم خوړلی، سحر په ټیم باندې او دا د ذل حجې په لسو ورځو باندې او د غټ اختر په ورځ باندې او د عرفې په ورځ باندې. یو بل ځکه الله پاک فرمایي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. تفاسیر په دې کې لیکي و یوم الموعود نه مراد د قیامت ورځ ده. الله قسم خوري په اسمان باندې چې برجونو والا دی. والیوم الموعود او زما د قسم وي د قیامت په ورځ باندې. وشاهد زما د قسم وي د جمعې په ورځ باندې. ومشهود زما د قسم وي د عرفې په ورځ باندې. نو عزیزانو چې الله په کوم ورځو باندې قسم خوري دا به څومره بهترین او فضیلت والا ورځ وي چې دومره لوی رب هغه قسم خوري د عرفې په ورځ باندې، هغه قسم خوري په دې لس ورځو باندې. نو دا لس ورځې به څومره د فضیلت ورځي. بل ذکر راځي واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، چې الله پاک اوري مشرکانو ته د لوی ورځې باندې. دا لوی ورځې نه مراد اکرمه رضی الله تعالی عنه فرمای وای دینه مراد د عرفې ورځ ده وای. نو دا ډېر بهترین ورځې شپې دي، په دې کې عبادت هم ډېر بهترین ثواب الله سړي ته ورکوي، ځکه چې الله پاک په دې ورځو شپو باندې قسم خوري نو ثواب به هم ډېر زیات وي. په یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها، نشته د داسې ورځې چې هغې کې سړی نیک اعمالو کې احب الی الله، الله ته ډېر خوښ وي د دې لسو ورځو نه. داسې نورې ورځې نشته چې الله ته د دې لسو ورځو د ذل حجې د عبادت نه بهتره وي، داسې نشته. صحابو تپوس وکړه چې ای د الله رسوله تا خو داسې خبره وکړله چې الله ته یو رزم داسې عبادت محبوب نه دی لکه څنګه چې په دې لسو ورځو کې محبوب دی. نو هغوی تپوس وکړو قالو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهادم دام چې کوم دی د دې نه کمتر دی او د دې ورځو کې عبادت دا بهتره دی د جهاد نه هم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله په شانت عمل نه هم دې کې عمل کول بهتره ده په دې لسو ورځو کې. بیا نبی علیہ السلام فرمای الا رجل، مگر یو سړی د دې نه بهتره دی. د لسو شپو کې چې کوم خلک عبادت کوي د دې خلکو نه یو سړی بهتره دی چې هغه داسې سړی دی اخذ بنفسه و ماله، چې جهاد ته لاړ شي او خپل ځانم پیش کی مالم پیش کی ولم یرجع من ذلك بشیء، او د مالم را نشي او دا خپلم را نشي شهید شي او مال، دا سړی بهتره دی. ګینې نور د ټولو نه بهتر عمل په دې لسو شپو کې دا عبادت په دې لسو ورځو کې دا څومره بهترین ثواب دی چې د جهاد فی سبیل الله نه زیات ثواب الله په دې لسو ورځو کې په عبادت باندې، په روجو باندې، د شپې په تهجد باندې، د شپې په عباداتو باندې الله ثواب ورکوي. بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افضل ایام الدنیا، په دنیا کې د ټولو نه بهترین ورځې ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې ټولو نه افضل ورځې هغه د 10 ورځې د ذی الحجې دي، په ټولو کې افضل ورځې ده. څومره بهترین ثواب لري. بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صيام كل يوم منها، په دې لسو ورځو کې د هرې ورځې روژه نیول صيام سنتين، د یو کال د روژې برابر عمر ثواب به تا ته الله درکوي.
هره ورځ روژه نیول د یو کال د روژې برابر ثواب وقیام کل لیلة منها او په دې لسو شپو کې د هر یو شپه عبادت کول قیام کول قیام لیلة القدر تا ته به د لیلة القدر د شپې عمره ثواب در لیلة القدر خیر من الف شهر موږ ویلی دی په قرآن کې راځي چې لیلة القدر د زرو میاشتو نه بهتره میاشت ده او په دې لسو ورځو کې په دې لسو شپو کې چې کوم سړی عبادت کوي دته به د لیلة القدر د شپې عمره ثواب ملایي څومره بهترین ثواب دی او موږ او تاسو په دې کې څومره غافله یو زموږ او ستاسو عمل په دې کې څومره دی موږ او تاسو څومره عبادت کوو په دې لسو ورځو کې روژه نیسو که نه نیسو زه روژه سخته ده د شپې عبادت خو سخت نه دی که نه د شپې 2 رکعاته مونځ سړی وکړي د الله نه وغواړي چې یا الله په دې شپه کې دومره ثوابونه دي ما هم پکې شریک کې الله به تا ته د اجر لیلة القدر عمره اجر به تا ته ملاوي دا د نبي علیه الصلاة والسلام وعده ده بیا په دې کې یوه ورځ د چې هغې ته یوم عرفه ویلی کېږي د عرفې ورځ په دې باره کې مختلف احادیث راغلي یو حدیث داسې دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صیام یوم عرفه د عرفې په ورځ باندې چې چا روژه ونیوله احتسب على الله زه په الله باندې ګمان ساتم ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده چې د یو کال مخکې ګناهونه او د راروان کال ګناهونه به الله ستا معاف کوي ګورې دلته یو بله خبره معلومیږي که کوم سړی دا وایي چې زه ژوندی پاتې شم یو کال دپاره څومره یو کال دپاره ژوندی پاتې شم هغه د عرفې روژه ونیسي ولې نبي علیه السلام فرمایي چې زه په الله باندې ګمان کوم چې د یو کال مخکې ګناهونه او د یو کال را روان ګناهونه به دله الله معاف کوي نو را روان کال ګناه به هله کېږي چې انسان ژوندی وي که نه چې ژوندی نه وي بیا ګناه چېرته کېږي نو معلومیږي دا چې تا ته به الله چې چا روژه ونیوله یو کال د هغې عمر په مفتو کې را زیات شو ورې دا ونیسئ کوم سړی دا نه غواړي چې زندګي نه غواړم هر سړی غواړي او د نبي علیه السلام د حدیث نه دا نکته معلومیږي چې کوم سړی دا روژه ونیسي نو آینده کال چې دا ژوندی ګناه به دې کېږي نو معلومیږي دا چې الله به خامخا ژوندی ساتي نو دا ثواب د عرفې په ورځ کې ده بیا یو خبره ځان سره یاد ساتئ د دې مسلې وضاحت لږ ضروري ده موږ او تاسو اکثر دا اختلاف چې په دې مسلو کې چې د عرفې په ورځ روژه نیول ده که په 9 ذوالحجې باندې روژه نیول ده عزیزانو دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ دا اختلافي مسائل نه دي که چا د بت په ورځ باندې د عرفې روژه ونیوله دا هم ټیک ده او که چا د منګل په ورځ دا هم ټیک ده که چا د بت په ورځ ونیوله دا هم ټیک ده اوس په سعودي کې د منګل په ورځ چې کوم دی د عرفې ورځ ده او دلته د بت په ورځ ده نو بعضې خلکو کې ذهنونو کې دا سوال وي چې د عرفه خو ټوله یوی نو دا څنګه چل نه چې دلته به هلته د منګل په ورځ دلته د بت په ورځ ده نو هسې یو ساده سوال د هغه سړي نه تاسو وکئ چې ګورئ 2 ګنټې سعودي دا چې کوم دی 2 ګنټې زموږ نه مخکې 2 ګنټې اوس تا چې د عرفې روژه دلته ونیوله تا دلته مثلا 3:30 بجې روژه ونیوله د عرفې هلته 2:30 بجې ده نو تا خو بیا د هغې نه مخکې ونیوله نو معلومیږي دا چې علماو کوم اختلاف کړی په هغې کې سړی د خپل رای ونه جنګوي ومني عرفې ته عرفه د دې د وجې نه ویلی کېږي چې عرفه دا میدان دی دا خلک جمع کېږي نه 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 د دې 9 وجوهات په احادیثو کې ذکر شوي چې دته عرفه ولې وایي دا خو موږ او تاسو صرف په دې پېژنو چې حاجیان پکې وقوف د عرفې کوي ځکه ورته عرفه وایي او لهذا عرفه په ټوله دنیا کې یوه ده نو روژه هم پکار ده چې یوه ونیسي دا نه چې مسله نه ده عرفې ته عرفه ځکه ویلی کېږي یو قول پکې علماو دا لیکلی چې ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل امین علیه السلام د حج مناسک وښوده د حج احکامات یې ورته وښوده هغې د حج احکامات زده کړه چې زده یې که ځکه ورته عرفې ورځ ویلی کېږي یو پکې داسې راځي چې په 8 ذوالحجې په شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب ولیده چې د خپل زوی ذبحه کوي هغې په دې خوب کې شک راغی چې کېدی شي دا څه بل څه وي په 9 ذوالحجې باندې د شپې چې کله خوب وکته چې بیا د خپل زوی ذبحه کوي هغه ته معرفت حاصل شو
چې دا د الله حکم دی ځکه ورته یوم العرفه ویل کیږي. یو روایت پکې داسې راځي چې بی بی حوا علیه السلام او نبی آدم علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوشو دوی یو بل نه ورکو په دې د عرفات په میدان کې دوی یو بل سره تعارف وشو میلو شو یو بل یې ولید ځکه ورته یوم العرفه ویل کیږي. یو قول پکې دا دی چې د حجانو په دې ځای کې وقوف د عرفه کیږي وقوف کوي دلته ځکه ورته عرفه ویل کیږي. یو قول پکې دا دی چې حجان دلته د خپل د ګناهونو پیژني د خپل د ګناهونو دعاګانې کوي چې الله زما دا ګناه معاف کړي خپل ګناه پیژني چې ما دا ګناه کړی ځکه د پیژندلو ته د عرفې ورځ ویل کیږي. یو قول پکې دا دی چې حجان یو بل سره تعارف کوي یو بل پیژني ګوري ځکه ورته عرفه ویل کیږي. بهترین اقوال دي پکې ډېر زیات اقوال دي په دې کې اختلاف نه دی پکار. نو که چا د منګل په ورځ ونیوله بهتره طریقه ده. اوس که چا د بت په ورځ ونیسي ورته د اختر په ورځ دې ونیوله او تا کفر وکړو اختر په ورځ روژه شیطاني وي دا کیسې پکې نشته. تا چې په کومه ورځ باندې ونیوله د منګل دا خو تا د هغوی نه مخکې نیولې ده نو معلومیږي دا چې تا هغوی نه دوه ګنټې مخکې ستا دا ټیم پیس روان دی. نو په دې کې به اختلاف نه کوئ. دا د اختلاف مسلې نه دي. روژه نیول د تیم د ثواب دپاره نیسي بل سړی هم د ثواب دپاره نیسي. که دا ثواب ته سړي ته ورکوې نو بیا ووایه چې په ډېر وخت باندې روژه نیول دا ګناه ده. که دا ثواب الله ورکوي نو ستا پکې څه کار دی. لیلة القدر کې موږ دا اختلاف بیانو که خیال هم کړي موږ پکې دا و چې الله پاک باران کوي په دې ځای کې کوي په هغه ځای کې نه کوي ستا ورسره څه کار دی. الله باران په کوټ روډ باندې کوي په یعقوب ټول باندې کوي ستا پکې څه کار دی. چې دا کولی شي ثواب نشي راسولی چې الله داسې کولی شي نو د ثواب په نسبت سره الله داسې نشي کولی چې یو قوم ته یو وخت کې ثواب ورکړي بل قوم ته بل وخت کې ثواب ورکړي. نو دا یاد ساتئ د عرفې د روژې نیولو ثواب دا د یو کال مخکې ګناهونه او د یو کال راتلونکي ګناهونه. یو حدیث داسې ذکر شوی نبی علیه السلام فرمایي سنتین ماضیة ومستقبلة 2 کاله مخکې ګناهونه الله معاف کوي 2 کاله را روان ګناهونه الله دا په یو ورځې روژې نیولو باندې 2 کاله مخکې یو حدیث کې داسې راځي. نو دې دپاره کوشش وکړو په دې ورځو کې اسم یو روژه نیول د یو کال د روژو عمره ثواب لري یو کال د روژې. بلکې انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د نبی علیه السلام په زمانه کې دا مشهوره و په صحابهو کې چې هغوی به دا فرمایل صحابهو چې چا په دې 10 ذوالحجې ورځو کې یو ورځ روژه ونیوله دا د 1000 روژو نه بهتره ده او چا چې د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله دا د 10,000 روژو نیولو نه دا بهتره ده. دا په صحابهو کې مشهور قول ده او صحابهو کې دا خبره مشهوره وه. نو چې صحابهو به کوم عمل کولو او صحابهو به د کوم ثواب توقع لرل موږ ته د هغې نه غټ خلک نه یو. موږ ته هم د دا ثواب توقع لرو چې الله به موږ ته په یو ورځې باندې د 1000 ورځو روژې ثواب به راکوي او د عرفې په ورځ باندې د 10,000 روژې ثوابونه به موږ ته راکوي. الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. یو مسله خو د ذوالحجې وه یو مسله د تکبیراتو ده. اوس به تکبیرات موږ څنګه کو بیا مسله پکې راغله نو تکبیرات به موږ انشاءالله د بت ورځې نه د بت ورځ باندې زموږ د عرفې ورځ ده د بت ورځ نه به انشاءالله موږ د سحر مونځ نه پس تکبیرات چالو کوو 14 ذوالحجې باندې یعنی د اختر څلورم ورځ راځي تقریبا د اختر څلورم ورځ مازدیګره پورې 23 منځونه کې به موږ او تاسو دا تکبیراتو دا یاد ساتئ تکبیراتو نه زنانه نه دي خبره زنانه تکبیرات نه وایي تکبیرات په زنانو نارینو دواړو باندې فرض او واجب دي. تکبیرات الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا به د هر مونځ نه پس که جمع سره وي که بې جمع سړي به په تیز اواز سره یو پیره وایي 3 پیرې دا مستحب دی او ښځې به په چپ اواز سره یو پیره وایي. ښځې په اواز کې فساد دی ولې چې د هغې اواز ملایم وي څوک پې چېرته معین نه شي د دې د وجې نه ښځو ته پکار دي چې هغه په سلو اواز سره وایي او سړو ته پکار دي چغې دې وخي. زموږ سړي چې کوم دی هغې اواز نه خیږي چې بچو باندې اوازونه کوي فل اواز وباسي او چې دلته ټول جومات کې هغه اواز نه بلکې ابو هریره رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوی به په دې 10 ورځو کې بازارونو ته تلل او په تیز اواز سره به چې کوم دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد اوازونه کول. علن کې زمونږ په نسبت باندې دا مستحب دي چې سړی
په اول ذی الحجې نه تکبیرات وایي خو سلو به وایي عرفې نه پس به بیا تیز وایي خو دوی دواړو به چې کوم دی په بازارونو کې په تیز ویل چې خلکو کې عظمت پیدا شي خلک تکبیرات وایي بلکې حدیث کې داسې هم راځي چې په دې 10 ورځو کې تسبیحات تکبیرات دعاګانې ډېرې کوئ نبي علیه السلام فرمایي زما په هغه سړي باندې خوف دی چې دا د ډېر غټ شي نه محرومه شو چې دا په دې ورځو کې تکبیرات او تسبیحات نه وایي نو ډېر زیات تکبیرات وایي په دې ورځو کې الله اکبر سبحان الله تسبیحات تکبیرات بار بار ځان سره خو سلو اواز سره خو د نهمې عرفې نه اخوا بیا په چغو سره وایي او د هر مانځه نه پس دا واجب دی چې سړی به په تیز اواز سره یو پیره وایي ښځې به په سلو اواز سره یو پیره دا د تکبیراتو مسله وه په دې باندې ځان پوه کړئ بله مسله دا ده چې خلک به څاروي اخلي موږ د قربانۍ باره کې څو خبرې کړي مسایل موږ نو بیان کړي دا یاد ساتئ یو څو مسلې درته بیانوم یو مسله دا ده چې کوم زناور لکۍ نه وي د نیمې نه زیاته لکۍ نه وي د نیمې نه زیاته په دې باندې قرباني نه کیږي که د نیمې نه کم کټ شوی او زیات وي بیا پې قرباني کیږي بله مسله ځان سره یاد ساتئ چې د کوم زناور د میخې یا همدغه رنګې د غوا چې کوم نارینه ده زنانه هغه دی او همدغه رنګې اوښه ورته وایي زنانه چې کوم ده د دې 2 سینې که چېرته خراب وي 2 سینې نو په دې باندې قرباني نه کیږي او د چیلي د ګډې که چېرته 1 سینه خراب وي بیا په دې باندې نه کیږي او د دې نورو 2 او که د دې غویانو د دې شیزونو 1 سینه خراب وي نو بیا پې قرباني کیږي دا مسله ځان سره یاد ساتئ بله مسله دا ده که یو زناور د ښکرې دي ښکرې ماتې شوي دي خو نیم نه کم بیا پې قرباني کیږي او که د جلدو نه مکمل ښکرې د نیم نه زیات مات شوي بیا پې قرباني نه کیږي ځان تې ساتئ دا مسله ځان سره ذهن کې یاد ساتئ بل که د یو زناور غوږونه نه وي دواړه یا یو غوږ د نیم نه زیات نه وي په دې باندې قرباني نه کیږي دې مسلې نه ځان خبر کړي ځان تې وساتئ غاښونه د یو زناور د نیم نه زیات مات شوي دي خو ګیا پې خوړلی شي قرباني پې کیږي او که ګیا پې نه شي خوړلی قرباني پې نه کیږي او داسې یو زناور داسې خپه ماته وي چې قدم پې نه شي ږدلی دې باندې قرباني نه کیږي او که قدم پې ږدلی شي په دې باندې قرباني کیږي یو زناور باندې داسې خارق وي چې د هغې د وجې نه بدن کمزوری کیږي د هغې د وجې نه اثر غوښې ته رسیږي قرباني پې نه کیږي که بدن نه کمزوری کیږي اثر یې غوښې ته نه رسیږي بیا پې قرباني کیږي دا مسله ځان سره یاد ساتئ بله مسله خسي زناورو باندې قرباني کیږي بلکې بهتر هم دا نه چې خسي زناور سړی واخلي ولې ځکه چې د دې غوښه ښایسته کیږي چې دا کله خسي شي نو دا د قربانۍ متعلق دا مسایلو دا ځان سره یاد ساتئ یو ذبحه ده دا ذبحه ګوره دا سنت طریقې سره کوئ ذبح باره کې راځي چې کله دا تاسو وتړئ دا راښکاږئ مه دله تکلیف مه ورکوئ عمر رضی الله تعالی عنه دا ډېر غوسه شوی یو خلکو ته وایي تاسو دا راښکاږئ مه تاسو دله تکلیف ورکوئ دا چې وتړي او بیا غسې ته غر دا کیسې پکې نشته او بله مسله دا ده چې د زناور په مخ کې چاڼه تېره کول دا هم ناجایز او ښه خبره نه ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابه منې کړي چې تاسو خو دې زناور ته 2 مرګه ورکوئ یو مر خدا ورکوئ چې دا شی وله تېره کوئ او بل تاسو پرې راښکاږئ نو دا مه کوئ او درېیمه دا ده چې د دې قربانۍ والا دا کوم سړی چې قرباني کوي او د دې زناور مخ قبلې ته پکار دی خو که چېرته قبلې ته مخ اړولو کې د زناور ته تکلیف رسیږي بیا د ورته مخ نه اړئ هېڅ خبره نشته په دې کې خو بهتره طریقه دا ده چې قبلې ته دې مخ واړئ او که چېرته تکلیف و بیا دې نه اړئ بیا دې بالکل ځان برابر ساتي بله خبره مسله دا ده چې بهتره طریقه دا ده چې قرباني دا څاروی خپله دا سړی ذبحه کړي قصاب دی مه پرې دا بې اودسه وي هغه اودس هم نه کړی تا په هغې باندې چې کوم دا تکبیرات هم صحیح نشي ویلی خپله پې چاڼه راښکاږه یو سړی ډېر زیات بېوسه وي ډېر زیات بیمار وي بوډۍ بالکل پې چې کوم دی قصاب دی پې راښکاږي څه خبره نشته او بله مسله داسې ده چې سرمن تې هله وباسئ چې کله دنه ساه وخیږي
بعضې خلک ډېر کمک دي قصاب ورته وایي چې دا سرمن ته ډېر ټیټ وي هغه هم وایي ټیټ کړه دا ګناه ده چې کله دې ټول ساه وخیږي هغې نه پس به دې سرمنه وباسي او بل دا دی د ساه د وتلو لپاره به داسې هم نه کې چې دا د رګونو علاوه د رګونو نه علاوه په بل ځای باندې ووخي چې دنه ساه وخیږي دا هم ناجایز عمل دی او ناروا عمل دی دا بعضې خلک ساه ترې نه خیږي په بل ځایونو باندې ووخي چې دا ساه ترې وخیږي دا کیسه ټیکه نه ده دا ناروا دا د ذبح مسایل دا سره یاد ساتئ بس کم رګونه چې دي هغه دې وواله بس خبره ټیک شوه ساه به ترې وځي چې کله ترې ساه ووته هغې نه بس ښه په ارام ترې سرمن وباسي څه جلدي پکې نشته غوښې باره کې مسله داسې ده چې غوښه مستحب طریقه دا ده 3 تقسیمه شي یو ځان دپاره یو رشته دارانو دپاره یو مسکینانو دپاره یو سړي ورته نوی برج اخیستی دی ټول یې په برج کې واچو جایز دي مسله نشته خلک اخلي دا فیسبوک کې بعضې تصویران راځي سړی به خندا شي چې یاره ته غوښې له قرباني کې خدای دې تباه نه کړه ټیک دا اخله خو د زناور سره یو ځای تړلی نو دا خلک بس دا خو ناروا ده چې کوم سړی قرباني په دې نیت کې چې زه به غوښه خورم غوښه خو ته هم خورې زه هم غوښه خورم نیت به دا نه کې غوښه خو ستا دپاره ده خو که ته قرباني دې دپاره کوې چې دا غوښه به د خیره سره مزېداره غوښه یې مړه چې پکې یو من خو چې پکې دا ناروا ده دې سره ستا قرباني خرابېږي د الله بنده د غوښې سره د څاروي سره د یو ځای پریش تړلی دا ناروا ده مه کوئ خلک دا خلکو ته یو ذهن ته یو مسله ځي چې دا خو دوی دپاره دې ثواب نیت پکې نشته بس دا دوی صرف پریشونه ډکوي چې یو میاشت یو نیم او بس د خرچې نه موځو هغه نومه موشي دا کیسه مه کوئ پریش اخلئ ځان ته خیر ده که ټول نیم پکې کېغوسته دا جایز دي ناروا نه ده خو دا د په طریقې سره دا 3 حصې کول دا مستحب دی بعضې خلک په دې کې مسله راغوي 3 حصې دې ورکړه قرباني دې ونه شوه نه تا نه چا ویلي دي قرباني دې وشوه ښه مزېداره یې وخوره خو پکې دا کیسې مه کوه چمړې باره کې دا مسله ده چمړه تم استعمالولی شي ته مطلب دا دی واسکټونو والی یا سفلۍ جوړې بلکل ځان دپاره استعمال خرڅولی نشته هدیه هم ورکولی شي خپله هم استعمالولی شي فقیرانو ته هم ورکولی شي خرڅولی نشته دا یاد ساتئ بعضې ځایونو کې خلک داسې کوي چې قصابانو ته یې ورکړي هغه ورله څه وایي دا مسله دا سره لږ یاد کوي ښه تا ته راشي سرمنه چاله ورکړې سرمنه زه بل چاله ورکوم ریټ وایه ریټ 15,000 دی 6 ښه استاد ته غریب سړی سرمن هم ته واله تاسو ورته څه وایي یاره استاد سرمن به هم تا راکړم لږ ګزاره وکړه دا ناروا او حرام دي دا تا په اجرت باندې سرمن که هغه تاله ریټ هم وویلې خو دا ریټ تاله کم ځای کې چې ته سرمن ورکړې نو دا صحیح نه ده یا غوښه ته یو سړي ته ورکړې ته وایې چې دا غوښه ورکړم یو نوکر دي بیا څه هغه له وایې چې مړه تنخوا کې لږه ګزاره وکړه او به دا غوښه به درکړم دا ناجایز دي هسې ورته ورکړه غوښه ده خو په اجرت کې به چاله غوښه نه ورکړي دا د قربانۍ شی د اجرت نشته یو مسله دا ده چې چا یو زناور راوستې هغې پی دي او دا ظالم به چې راولګي د ښځې له ویل چې تورې شی راله وکړه مزېدارې یو هفته مخکې اغوستی دی دا تورې چی خو دې اوس که خو د دې پی عمره پیسې به صدقه کړې ښه دا ناروا ده چې دا پی اوس کې ویلی چې ما په پیسو اخیستې په پیسو خو دې اخیستې د قربانۍ شی دی دې سره به خیال ساتي نو دا پی چې د اوس که د دې پیسې به صدقه ورکړې الله دې په دې ټولو مسلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چاته هم څه مسله وي زما نمبر شته تاسو سره بیا ما ته رینګ کوئ داسې نه چې بیا لنګړه بنګړه راغستی او هغې نه پس بیا خپلو کې ملانجې چې دې سره څه وکړو بیا تاسو هم پرې نه پوهېږئ موږ بیا نه پوهېږو الله دې د عمل کولو